أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 2 رکو نمبر 3 اور 4 آیات نمبر 29 30 31 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د نمخ آیات کی تیر شو چې الله رب العزت فرمایل ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چې کم کسان په ذل خرچی حرام شیز کې چې نو هغه مال لګی نو دا خلک چې نو هغه د شیطان رونه دي. نو اوس په دې آیات کې الله جل جلاله یو بل تربیتی حکم چې نو هغه فرمای. الله جل جلاله چې نو هغه وی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الله جل جلاله فرمای وی تاسو اقتصاد کوئ. اقتصاد ولې کېږي چې نو هغه میان روي ته چې تاسو چې نو هغه میان روي کوئ او میان روي چې نو هغه په هر شیز کې چې نو هغه بهتر دی، خو بیا خاص کر چې نو هغه په خرچه کې په نو هغه انفاق کې دی کې نو هغه بیا ډیر پکار دی. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای مفهوم دا دی چې نو الله پیغمبر الاقتصاد نصف المعیشه، الله پیغمبر فرمای الاقتصاد نصف المعیشه، چې اقتصاد میان روي چې نو هغه کول دا نیم ژوند دی. دیگه جانو آغا انسان تا ډیر سو آغا فیده میرائیگی. دلتی هم اللہ جل جلالہ جانو آغا دقا فرمائی چنہ دیسی چی سر آزی او بالکل اقا ٹول چنینو آغا خرچ کے چی سر آزی او داغا خرچ کے او بیائی چی اللہ شتے بے شک اللہ شتے. خو اللہ جل جلالہ دا دنیا دار الاسباب پیدا کردی دا دی دا اسباب سر تردری دا نو داغی موافق با استعمال کی او دیسی با هم نکی چې د خرچ کولو ځای وي او تو پای کې خرچ نه کې. یا د الله جل جلاله استعداد در کړی دی او دغه استعداد باوجود چې نو هغه تو په خپل اهل او عیال باندې چې نو د خپل استعداد متعلق نو هغه خرچ نه کې، بلکې چې نو هغه هر وخت یو قسم شیز کورته وړل، یو قسم انګولې وړل، یا هر وخت د تنګۍ چې نو هغه سودا کورته وړل. نو الله جل جلاله دې سم مکوې دا بخل نه ځکه د انسان بهترین صدقه چې نو هغه درې د الله پیغمبر فرمایلی دي. یو هغه روپۍ ده چې هغه فی سبیل الله چې نو هغه خرچي، او دویمه هغه روپۍ ویلی ده چې دا چې نو هغه فی سبیل الله په شانتي ثواب لري. بهترین ده چې کوم سړی په خپل اهل او عیال باندې چې نو هغه خرچ کړي. نو دی وجنه د خپل استعداد متعلق چې نو هغه خرچ کولو بالکل کنجوسی چې نو هغه هم نه ده پکار چې خود دې سره ښه ډیر شي او کنجوسی چې نو هغه کې او داسې فراخیم نه ده پکار چې سبا له بیا په خپل هغه فراخي باندې چې نو هغه ستومانه دا حدیث چې نو هغه شان نزول حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه خواته حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت نه مختلف تفاسیر راغسته، تفسیر خازم راغسته، د معرف هم راغسته، قرطبی هم راغسته. نو دې چې نو هغه ذکر کړی دي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام خاله چې نو هغه یوې زنانه خپل زوی راولېږلو چې لاړ شه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایا چې مال چې نو هغه یو جوړه کمیس را الله کې اج کله رانو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وی ځکه شان زما مور چې نو هغه وی چې موږ له جامې راکې. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته سیده خو اوس خو فی الحال ختم شي دي نشتی را سره او بیا چې کله ان شاء الله رالی چې زه تعالی درکم. دغه ماشوم چې کله کور ته لاړو خپل مور ته وی چې حضور علیه الصلوۃ والسلام د قشانته و فرمایل. نو کور والا مور چې نو هغه ورته وی واپس بیا په نبی علیه الصلوۃ والسلام پسې لاړ شه او حضور علیه الصلوۃ والسلام ته چې ستاسو په تن مبارک چې دا کم کمیس ته دغه مانګ لرا کوي.
هغه چې کله رانو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل نبی علیه الصلاۃ والسلام یې سیده نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا د خپل تن مبارک هغه کمیس را واغستو اقی ول ورکو نو چې کله دغه کمیس ورکړلو نو د دغه کمیس د ورکولو نه وروسته بیا چې نو هغه د مانځه ټیم شولو نو چې کله مانځه ټیم شولو نو د مونځ په دې ټیم کې چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بهر جماعت ته رانلو بانګ ویلې شولو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام را نغلو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وی چې ګوره صحیح صاحب دی نو هغه چې ورښکاره شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه کمیس نه ولو نو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط خدای ساتي د چې نو هغه تفسیر مدارک په حاشیه باندې لیکلي دي هغوی وایي د دې واقع چې نو هغه د اصل نشته د دې واقع اصل نشته واقع مې وویله چې صرف ستا ذهن کې دا یو عام قانون دی الله ذکر کړی دی آیات کې چې داسې بالکل مه کوئ داسې نشته د هغه دوه دلیله پرې ذکر کړی دی یو دلیل چې نو هغې دا ذکر کړی دی چې ګوره د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابو عادت ولو تر هغې وخته پورې به بانګ اقامت به نه کو تر څو به چې حضور علیه الصلاۃ والسلام جماعت ته نه راغلی نو بیا څنګه دلته وایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه دقه شانتې چې نو هغه سولو بانګ ویلی شو اقامت وشو خلک انتظار کول او دویم حدیث چې نو هغې پې ذکر کړی بخاري چې نو هغه د هغې روایت مفهوم دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو پیره چې نو هغه ماستن کور کې نو هغه سکار و په هغې باندې ډېر تاخیر وشو نو چې ډېر تاخیر وشو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تپوس وکړو چې حضور ولې نه راځي دا خو عین چې تقریبا سبا کېږي ډېر ناوخته شولو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا چې نو هغه رالو د هغوی له یې لمونځ وکړلو نو دا د صحابو معمول و تر څو به چې حضور راغلی نو او مخکې شوی نو نو صحابه به نه پاسېدل او نه به اقامت کولو دا زموږ دا دي چې لا هغه لا ګړی ټنګ نه کړ او لس سکنډه پاتې یو دې نه غولاړې داسې به نه ول نو دا معمول نو معلومه دا شوله چې دغه قول دغه روایت چې دی نو هغه صحیح نه دی دا صحیح نه دی البته قانون دا دی چې تاسو چې نو هغه قانون الله آیات کې بیان کړی دی چې نه به دومره فراخي کې چې سبا له ته په خپل دغې خرچه په هغې پسې ستومانه شي او بیا تنګ دسته وروسته ناسئ او نه به بالکل داسې بخل کې چې ټول عمر ښه هر څه پیسې یي او د هغه وړې او جمع کوي او دا هر څه کوي او یو شی اخلي او ځمکه اخلي او بل سالي او ښځه او بچي چې نو هغه په خوراک پسې او په جامه پسې او په راحت پسې چې نو هغه ړانده کوي نو داسې به هم نه کوي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر نو الله وی دا رزق پراخه کول او دا چې نو هغه کمول دا ستا په اختیار کې نه دی دا خدای الله چې نو هغه په اختیار کې دی چاله لږ رزق ورکوي او چاله ډېر ورکوي بلکې تاسو وګورئ کله چې انسان نو هغه وړوکی د رزق د یو په لاس باندې چې لوی شي چې د بل په لاس شي چې بیا ښه لوی شي په خپل لاس شي نو دغه شانتې موږ چې دا کم ګورو چې دا زوله کوم او زوله ګټم او زوله وړم دا زموږ غلط فهمي ده دا د خپل رزق دی او فراخه لږ او ډېر دا ولا الله ورکوي موږ ولا نه ورکو لکه د نن نه مخکې چې نو هغه سړی سوچ وکړي نو خلکو په خپله کروندې چې نو هغه کولی که نه سوره رزق به میلایدو سوره دا به پخوا به چې نو زما د یادو لکه زما دوره عمر نه دی زما د یادو چې نو دا چې سړی به چرګ چې نو هغه به یې نیولو چرګ به یې خوړو نو دله به یې لاول چې نو هغه 2 غنټې ورزش وکړو د 2 غنټې چې نو هغه په چرګ پسې منډې به پټو کې وهلې او رانیو به نو چې را 2 غنټې کې به ده راو نو یې خوږ دی نو خوږ به نه چې دله یې زارش نه کړل او ده به پسې دا منډې ووهلې او وبه یې نیولو او بیا به چې نو هغه په میاشت کې یو پیره پوخ شو اوس وګوره څومره فراخي ده پخوا مچنیانو هغه چېرته هګۍ او پراټه به خلکو په اختر کې خوړ اختر ته به خلک په دغې خوشحالېدل چې هګۍ او پراټې وبخېږي اوس خو دومره پخې شي چې اکثر بیا چې په سړو ډوډو کې خرڅېږي نو الله وی دا ستا کار نه دی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق او الله وی تاسو خپل بچی ته نو هغه د لوږې د یری د تنګسۍ د وجې د فقر د وجې خپل بچی ته نو هغه مه قتل کوئ حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای انما تنصرون وترزقون بضعفائکم تاسو چې نو هغه دا کم مدد کولی شي یا تاسو چې دا کم رزق در کولی شي دا ستاسو د ضعیف د کمزورو د هغې خلکو په برکت درکوي چې کم لاچاره نو چې کله دغه دی نو د اولاد دا رزق ستا سره نه دی
کله چې سړی اولاد نه د سوره پیسې ګټي به چې اولاد شي نو سوره پیسې ګټي به تاسو ګورئ اکثر په سړی باندې چې نو هغه ډاکټر یا سبل څه یا واده کوي د راځي سړی حیران شي د کم طرف چې نو هغه پیسو هر څه تنظیم وشي نو الله وی تاسو در کوم د تاسو په خپل کسب باندې نشي کولای نو چې کله د دې د رزق او استاد د رزق د دوانه من جانب الله دی لکه څنګه چې په دې مخکې آیات کې تیر شول ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء نو چې کله دا د خدای د طرفه دی نو تو ولې بیا چې نو هغه د خپل طرفه چې نو هغه په دوی باندې تنګي کی لکه مثال په تور کې نن چې مونږ وګورو زمونږ دین اسلام د پستۍ طرف ته ولې روان دی داغي غټه وجه دا ده چې زمونږ باصلاحیت بچی چې نو هغه مونږ انګریزي تعلیم لور کوو مونږ وایي دنه به ډاکټر جوړ کو دنه به ډاکټره جوړ کو دنه به انجینیر جوړ کو دنه به پایلټ جوړ کو دنه به دا شی جوړ کو دنه به دا شی جوړ کو حالن کې مخکې به باصلاحیت ماشوم چې دی نو هغه به د دین توقف کېدلو نو چې کله به باصلاحیت او عقلمند چې دی نو هغه دین ته به وقف شو د به دین زده کو نو دین به په عروج هم ولو اوس زمونږ هغه دین توقف کو چې موږ د پته دی د نور څه نه دی او بیا د غیجانو هغه نقصان اوس يهود ته ګورې ولی په طریقې دي دا وی صلاحیت ول انسان چې دی نو هغه د قتل مخې ته کوي هرن کې سمونږ ته ټول باندې وار یقین نه چې هغه په غلطه دي نو دی وجنه او بلدا اولاد مونږ ټول دنیا ته رزق ته پار ور کړي هلن کې رزق خو الله ور کوي او په فراخ ور کوي خو اوس په دې ځکه یو فلسفه باندې زه په خپل چین هغه د عوامو لا پوه نشولم دي ته چې کله وې چې خپل بچي مدارس لور کې خپل علما دي جوړ کې حافظان دي جوړ کې حافظات دي جوړ کې عالمات دي جوړ کې نو دی وې مړ سبا خوري سبا کوي او دور جماعتونه شته چې دی به کې بیا امامتي وکي ادا وکي نو په دې وخت کې دا خبره کوي او د دغه وجه نه چې هغه د تعلیمون ته خپل بچي مخامخ کی او بیا چې کله ورسته شي او ورستنی حالت ته وګوري بیا دا کوي چې بیا یاره علما ډېر خوراک کوي د ملان د مړېدو نه دي او دا شی ورته دی او دا شی ورته دی نو د اوس په خپله خبر ور دی کې که تاوی چې په دې دین زده کړه کې داس نشته نو بیا اوس دا خبر ولیکي او کتوی چې دا په کشته او دا دوسي خوراک کوي او لږ کوي او ډېر کوي او هر څه ورته میلایږي نو بیا ته د خپل ولې نه کې چې دا دومره تا ته هم پته ده چې دنیای هم دومره فراخه ده او هر شی په میلایږي نو بیا تو خپل بچو سره ولې دغه ظلم کوي او د دې آیات په ځیل کې حضرات بیا دې نه یو جمله بل چې عامه صداقت کړي هغه کې دا ذکر کړل وای تاسو خپل بچي د خاندان منصوبه بندي چې کوم خلک کې دا مکوې دا حرام ده اوس د دې وجه نه خلک چې نو هغه بچیم نه راوړي ویر د بسخوري او دوی بیا تربیت کول غواړي تربیت کون کې خدای ذات دی تربیت والا خو الله دی نو چې کله الله تربیت والا دی او رزق چې نو الله وي مونږ نحنو نرزقهم و اياكم تاسو له بم درکو دی له بم رزق ورکو نو دا پته بیا څه سخت تر چې دوه راوړو دی او هغه صفه خبره کو راوړې نشم دا غزان له خبره ده خود دې چې نه هغه دا نه کول ځکه د الله په ذات باندې بدګماني ده چې د دوی د رزق چې نو هغه بندوبست بنې دوی بیا سخوري دا تا چې نو هغه ته پس نه پوي دی لاس دې نشوړه کوله خپل دې نشوړه کوله یو اندام دې کار نشو کوله په وخت کې ته رزق چا درکو حق خدای بول رزق ورکوي کنه رزق ذمہواری خوستانه نه او د الله پیغمبر تعلیم دادی وې تاسو چې نو د داسې خزو سره وعده چې نو هغه کوي چې هغه ولود او ودود وي پاخي کې محبت وي او بچی راوړون کې وي ځکه الله پیغمبر فرمایي زه په ورځ د قیامت چې نو هغه په تاسو فخر کوم چې څومره ګڼ وي زما امت څومره سیوي زه په دې چې نو هغه فخر کوم نو دی وجه نو وي ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم مونږ بچنیانو هغه روزي ورکو دوی ته بم درکو تاسو ته چنیانو هغه به هم ورکو او بیا خاص کر جنکې نو دا غوي باندې خو ډېر وعده دي الله پیغمبر فرمای چې د دوو جنکو چنیانو هغه که خور وي که لور وي او که اوریره وي او خرزي او که پردی چې د دوو جنکو یو روایت کې راځي د یوې جنې چنیانو هغه پالنه وکړه دله دینی تربیت ورکړو او بیا په صحیح کفر او شریعت مطابق د دې چنیانو هغه وعده وکړو الله پیغمبر وې زو دا سړی په جنت کې د قشانو کې هاتین لکه څنګه چې د منځ ګوته او مسواک ګوته په منځ کې لږ فرق دی دسی به زما او د چنیانو هغه په مرتبه کې لږ فرق وي ما ته بچنو هغه مقام نبوت میلاوي او د ته بدانه اوس ګوره موږ دا غي نه سور لري
الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ان قتلهم کان خطأ کبیره، د دې قتل دا لوی ګناه دی او د اولاد دوه قتل دی. یو عام قتل دی چې کوم به د هغه وخت د شیانو هغه د عربو خلکو کولو، ژوندي بچي بچیانو هغه به خښول، خاص کر جنکۍ، او بیا وروسته چې بچي هلکان به هم ډېرېدل نو دا به هم بیا چیانو هغه خښول. وي دا د دې وجې نه چې بیا به دوله دوره رزق نه کم طرفه ګورو، نو دا به یې کولم. او دویم اولاد قتل د دین نه محرومه کول دي. نن مونږ وګوره ټول مسلمان، اکثریت مسلمانان چې نو هغه په دغه کې وو، قرآن ورته نه زده کو، تفسیر ورته نه زده کو، ترجمه چې نو هغه پې نه کو، دیني حلیه ولا نه جوړو، دنیایي تعلیم پې وکړه. خو کم از کم مسلمان خو یې جوړ کا کنه. عالم جوړېدل فرض نه دي، قاری جوړېدل فرض نه دي، حافظ جوړېدل فرض نه دي، خو نیک صالح مسلمان جوړېدل دا فرض دي. تا یې دغه حق ادا کړی دی. نو ځکه الله وایي ان قتلهم کان خطأ کبیره. الله دې موږ ته صحیح چینو هغه عقیده او پوهه نصیب کړي. ولا تجعل يدك او مسات تو خپل لاس مغلولتن تړلې الى عنقک خپل سړ پورې، ولا تبسطها او مخورو هغه کل البسط په پوره خورولو سره، فتقعد پس تو بکینې ملوما ملامته محصورا تشلاس. ان ربک بشک ستا رب یبسط فراخه کوي الرزق روزي رزق لمن یشاء د چا د پاره چې وغواړي، ويقدر او تنګي. انه کان بعباده بشک دې اغه الله په خپل بندگانو باندې خبیرن خبردار بصیرا لیدن کې. ولا تقتلوا او موجنه مقتلوي اولادکم خپل اولاد خشیت املاق د یری د تنگ دستی فقرنا، نحنو مونږ نرزقهم رزق ورکو دی تا و ایاکم او تاسو ته. ان قتلهم بشک د دوی وجل کان خطأ کبیره د ګناه لویه.